الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عزیزانو، نن موضوع د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش په باره کې 12 ربیع الاول باندې نبی علیہ السلام پیدا شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیکه شیباو د پلار هاشم په مکه مکرمه کې اوسېده، نو مدینه مبارکه کې واده وشو او بیبي هلته پرېښوده په مدینه مبارکه، او دغه هاشم تجارت دپاره لاړو فلسطین ته. دا د نبی علیہ السلام غور نیکه راځي، فلسطین ته لاړه او په فلسطین کې دغه نیکه غور نیکه هاشم هلته په غزا علاقه کې وفات شو، او دلته شیبات چې عبدالمطلب ورته هم وایي دغه زوی پیدا شو، اوو کالو عمر ته ورسېده. مطلب دا د عبدالمطلب دای ترو، دغه ترې د مدینه مبارکې نه راوستو مکې مکرمې ته. نو دلته کې لوی که بیا یې وله واده وکړه دی عبدالمطلب ته. د ده اصل نوم شیباو، دا چې پیدا شو د ده په پیدایش په ټیم کې د ده په سر کې 2 سپین ویښته، نو ده باندې نوم مور کېښودو شیبا. عبدالمطلب دا نوم د دې د وجې نه پې کېښوده خلقو چې مطلب یې ترو هغه د مدینې مبارکې نه چې راوستو خلقو ورته ویې لکه دا دومره ښایسته ماشوم، نو خلقو پې نوم کېښودو عبدالمطلب. نو خلق یې اوس په شیبا نه پېژني، خلق یې په عبدالمطلب پېژني چې دا د نبی علیہ السلام نیکه و. د شپږ یا بعض روایاتو کې راځي 10 بیبیانې وکړي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار دا د عبدالمطلب د ټولو نه کشر زوی و.
او دا عبدالله چې د نبی علیہ السلام پلار دی د مور نوم فاطمه وا. نو عبدالمطلب چې کله دغه زوی کېدو نو د یو نظر منو دیو چې زما کله سم بچی اوشه زب په خپلو بچو کې یو بچی حلالو. نو د فاطمې نه عبدالله پیدا شو 10 بچی برابر شو. نو عبدالمطلب قراندازي واچوله د 10 نومونو په یو ګوتۍ کې ولیکل واچول چې نوم یې ترې راوچت کړ نو د عبدالله نوم پکې راووته. دا د نبی علیہ السلام پلار دی. عبدالمطلب باندې دا بچی ډېر ګران و ولې دی اخري بچی و 10. نو دا لاړو یو راهب ته او د خپله قصې وله بیان کړه. وی ما دغسې نظر منو دی او دا نظر مې په دې اخري بچي راوتی دی قراندازۍ کې نوم نو دا زه حلالوم. راهب ورته وویل چې خیر دی د ده په بدل کې 100 خان حلال کا. نو د 100 خان حلال که عبدالمطلب دا ډېر مالدار سړی و د مکې مکرمې سردار و مشر و په قریشو خاندان کې. نو 100 خان د خپل بچی په سر حلال که. عبدالله چې راغټ شو زما دا بیان ډېر اوږد دی خو زه مختصر خبرې راغونډوم. که چېرې زه په دې نبي علیه السلام په پیدایش خبره شروع کړم نو شاید چې 15-16 جمعې به ډېرې کمې. دا خو زه خاص لفظونه صرف تاسو ته بیانوم. نو نبی علیه السلام پلار راغټ شو نو د واده قابل شو. دا ورقه بن نوفل یو خور وه او دا ورقه بن نوفل دا بیا ډېر بوډا شوی او نبی علیه السلام ته عرض کړی کاش چې زه ځوان وی او ته خپلو رشته دارو د مکې مکرمې نه ایستلی او زه ستا سره په هغه سفر کې وی. نبی علیه السلام ورته فرمایي ولې ما به ولې خلک وباسي؟ و ای بچیا کم پیغمبر چې دعوه کړې د پیغمبرۍ هغه ټول پیغمبران د خپل کلي نه خلقو ظالمانو ایستلی. نو د ده یو خور وه ام قتال نوم یې و. هغې یو ځل د عبدالله ولیده د ده په تندي مبارک کې نور رڼا وه. دې ورقه بن نوفل د خپلې خور ته وویل چې بچی که واده کې د دې عبدالله سره وکړه. دا راغله او عبدالله ته او عبدالمطلب ته یې عرض وکړه چې دې بچي ته د اسیم واده کې ما ورسره نکاح وکړه. عبدالمطلب ورته وایي نه. لنډه دا چې آمنه رضی الله تعالی عنها سره د نبی علیه السلام د پلار چې عبدالله دی واده ورسره وشو. ام قتال فرمایي وی زه بیا رالم وی ما وی د نبی علیه السلام خو واده شوی دی خو راشه که اوس څه نشاني وي بیا هم دویم واده ورسره زه کوم. خو فرمایي وی چې زه راغلم او ما نبی علیه السلام وکت د نبی علیه السلام پلار مې وکته د هغه په هغه تندي کې رڼا او نور نه و. وی زه پوه شومه چې بس هغه رڼا و نور د آمنې رضی الله تعالی نه خېټې ته تللی دی. وی ما بیا واده خبره مې کوله خو واده مې ورسره ونه کړه واپس ترې را روانه شو. وی ما وی چې کمې رڼا دپاره ما واده کو هغه نبوت هغه د آمنې رضی الله تعالی نه خېټې ته تللی دی بېګا شپې. عبدالله واده وشه د واده 6 میاشتې پوره شوې. دا تجارت باندې تللی دی شام ته
په شام کې چې را روان دی فلسطین ته چې را رسېدلی غزا علاقې ته هلته بیمار شو دلته یې کم وفات شوی هاشم دا د نبی علیه السلام غوره نیکه راځي هاشم د هغه ځای نه خلقو راوست د دوو خانو رایوست او مدینه مبارکې ته چې راوست دلته ماماګانو د عبدالله نو دلته کې پاتې شو ویې ویل چې زه نشم تللی ماله ډېر سخت تکلیف دی او قافله راغله مکې مکرمې ته را ورسېده آمنه رضی الله تعالی عنها ځان سینګار کا پته ولګېده چې قافله راغله دا به داسې قافله نه وه چې دوه درې اوښان نه دی به 100-200 اوښان به تله ملګري به وو او دا ټول اوښان به د بار نه ډک کړي وو او دلته تجارت به یې کو مکه مکرمه ښار و په دې کې لوی تجارت به کېده او د شام نه او د دې علاقو نه به خلقو تجارت ته راوړي نو فرمایي وي دې ښکلی ځان سینګار کړ چې خاوند مې به اوس راځي څو ورځې بعد نو ځان برابر یې اوس دا ولاړه ده چې ماله به اوس خاوند ګیټ ټکوي او زه به وله دې ګیټ په دې دروازې کې ودرېږم فرمایي قافله ختمه شوه تجارتونه ختم شو خلک کورونو ته لاړه ستړي و سفر یې کړی وې وی هر څه ختم شو میدان تش پاتې شو خو زما خاوند زما کور ته رانغی فرمایي یو کس راغی او عبدالمطلب ته یې وویله چې ستا هغه بچی هغه ګورې مدینه مبارکه کې پروت دی او ډېر سخت بیمار دی او ستا کشر بچی و عبدالمطلب خپل مشر زوی چې حارث و هغه ته یې وویل چې شابه رور دی بیمار دی او مدینه مبارکې ته ځان ورسوه ډېر مزل دی 350 یا 400 کیلومتر مزل دی لکه دې ځای نه لاهور ته ځي او دا سفر پیاده به دا را روان شو خو دغه حارث چې مدینه مبارکې ته را ورسېد نو معلومات وشو چې عبدالله خو 2-3 ورځې مخکې وفات شوی دی او په پلانکۍ ځای کې مو ښخ کړه او وفات شوی دی دا واپس را روان شه چې خپلې مکې مکرمې ته راغی خپل پلار ته وایي بابا ستا هغه خوږ بچی وفات شوی پیمان یې وه د 6 میاشتو خاوند یعنې واده یې کړی دی د امنا رضی الله تعالی عنها باندې به څه تېرېده څومره تکلیف به و او دغه ټیم کې فرمایي د دې د 2 میاشتو بچی په خېټه دی 4 میاشتې هم داسې او بل تاریخ لیکي نه وایي 6 میاشتې په خېټه بچی پاتې شوی نو عبدالله رضی الله تعالی عنه وفات شوی امنا رضی الله تعالی عنها په دې بچي دپاره کوشش کوي خو فرمایي وي کله نه چې زما بچی په دې خېټه و وایي ما نه به تکلیف نه محسوسېده او فرمایي وایي د ګاونډ چې څومره زنانه به وي مونږ به تللو کویونه به مونږ اوبه راویستې نو وایي دغه زنانه به ټولې راغلې او زما دې کور ته به راجمع شوې وی ما ته به ویل چې شابه امني رضی الله تعالی عنه هله مونږ سره لاړه شه چې اوبه راوباسو چې ما به ورته وي زما لږ کار دی کور کې وی ما ته وي ښه مونږ به انتظار کوي ما به ورته وي تاسو لاړ شئ په تاسو به ناوخته شي وی ای امني تا کې چې کم کمال دی هغه کمال ته مونږ انتظار کوو فرمایي وی امنه رضی الله تعالی عنه به چې کوهي ته راغله نو کوهي اوبه به په خپله راوچتې شوې د سر ته به راورسېدې امنې رضی الله تعالی عنها به تې هغه منګې هغه مشکیزه ډکه کړه کور ته به یې ویوړه زنانه ورته وایي وی د دې دپاره تا زمونږ ځان سره راولو ته
ته چې راشي دا کوهي اوبه راوچتې شي مونږ که بوقې راوباسو ټوله ورځ به تېروي نو تا کې دا یو کمال دی آمنه رضی الله تعالی عنها فرمای وی ما دغه بچی 9 میاشتې کم او بیش په دې خېټه ګرځولې خو والله وی ما ته محسوسه نه ده شوې چې زما په خېټه بچی او فرمای چې کله پیدا کېږي د پیر ورځ ده سحر د بانګونو ټیم دی فرمای عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ د مور دای دایره جوړیږي فرمای وی دغه ټیم کې زراغلم آمنه رضی الله تعالی عنها پرته ده اوس نبی علیہ السلام پیدا کیږي وی نبی علیہ السلام چې څنګه پیدا کیږي وی یو رڼا شوه او داسې رڼا شوه فرمای کچرې دیوالونه د دې کور نه وی نو دغه رڼا په مشرق نه مغرب پورې رسېدلې وي او چې نبی علیہ السلام ما راوچت که وی غیبی آواز می واورېده چې یرحمک الله رحم دی وکړي الله په تا باندې د نبی علیہ السلام په پیدایش په ټیم کې وی دغه आवाज ما واورېد او وی نبی علیہ السلام مې راوچت او چې نبی علیہ السلام مې څنګه وکړه پیدایشي سنت شوی دی وی ما وویل چې ناشنا ماشوم ښکاري وی ما وینځې ته وویل چې ورشه نیکلی زیری ورکه چې لمسی دې پیدا شه عبدالمطلب په کعبه مبارک کې ساناست دی خو چې خبر راورسېد عبدالمطلب ډېر خوشحاله شو او راغی څنګه چې بچی ولیده نو خامخا انسان دی هلته بچی وله مخې ته شو چې لمسی مې پیدا شو هله وله خپل بچی مخې ته شه چې عبدالله هغه رانه وفات شوی دی نو کله جاړي او کله خاندي کله خوشحالیږي او کله خفه کېږي او فرمایي وی ای بچو زما دا بچی ما ته داسې کمالي سړی ښکاري چې دا پیدا شو سنت شوی دی وی دا ډېر کمالي سړی دی او بچو دا به یو لوی شان والا جوړیږي اومه ورځ شوه عقیقه یې وکړه او د قریشو ټولو ته یې دعوت ورکړ وی راشئ زما د لمسي عقیقه ده ټول خلق راغه روټۍ وخوړلی شوه خلقو ورته وایي وی عبدالمطلبه د لمسي دې څه نوم ایښودی دی وی ما په خپل بچي نوم کېښوده محمد صلی الله علیه وسلم ما په خپل بچي دا نوم کېښوده او دا مې پې ځکه کېښوده چې ما په دنیا کې وکته داسې نوم د چا نه و نو په ده باندې مې نوم کېښوده چې د ده نوم مبارک به په ټوله دنیا کې خورېږي او زما دا په ذهن کې تاویږي چې د ده نوم به خورېږي ځکه مې پې محمد نوم کېښود په تورات کې نوم دی انجیل کې نوم دی د نبی علیه السلام احمد او په قرآن کې نوم دی دغه په انجیل او په تورات کې هم په قرآن کې ذکر دی احمد په 27 سپاره کې او په قرآن کې څو ځای کې الله رب العزت نبی علیه السلام نوم ذکر کړه محمد صلی الله علیه وسلم څلورو ځایونو کې نوم دی محمد د نبی علیه السلام او فرمایي و شیطان په څلورو ځایونو کې ډېر سخت جړلي شیطان وایي یو هغه ټیم کې ما ډېر وجاړل کله چې الله زه لعنتي کړم په چغو چغو مې وجاړل او دویم په هغه ټیم کې کله چې دا سمانونو نه الله زه راغوزار کړم ځمکې ته په دغه ټیم کې مې په چغو چغو وجاړل او کله چې الله رب العزت سورة الفاتحه لا نازله کړه په دغه ټیم کې مې ډېر په چغو چغو وجاړل
او څلورم په هغه ټیم کې کله چې نبی علیه السلام پیدا شو وی ما په چغو چغو وجړل کله چې نبی علیه السلام پیدا شو یو تره دی تره ابو لهب وی هغه له وینځه راغله صوبیه وی دا وله راغله ورته وی ای ابو لهب خبر نه وی نه وی وراره دې پیدا شه ابو لهب د خوشحالۍ نه وویله صوبیې ته دای وینځه وه ورته وی زاده نن نه ما زاده کړې په دې خوشحالۍ او دغه صوبیه څومره برکتي ښځه ده فرمایي وی دې صوبیې څو ورځې نبی علیه الصلاة والسلام ته خپل تی مبارک ورکړی څو ورځې او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو ځل د عبدالمطلب خور او لورې دا ورته وایي بابا جانه دا زمونږ دا رور ډېر عجیبه انسان نه دی وایي چې عبدالمطلب ورته وایي وایه ولې بچی و خورې څه جل دی په ده کې وی بابا جانه چې سار مونږ راپاسو د سار د وختي زمونږ نه سترګې غړولې او بر اسمان ته ګوري او دا سترګې پټۍ او کولاوي او هره ورځ دغسې کوي ورته وایي ای بچو دا ډېر کمالي بچی ښکاري ډېر اوچت انسان ښکاري وی نبی علیه الصلاة والسلام چې د یو کال پوره شو نو پخوا به دا عادت په عربو کې چې هغې به خپل بچي د قبایلو ته ورکول د کلو والا خلقو ته چې ته وله پی ورکوه مونږ به تا نه څه درکوو نیت به په دې کې دا و چې دا به وله پی ورکړي دا به راغټوي دا به سوچه عربي وایي ښار کې عربي میکس وي لکه چې هغې به خپل بچي د قبایلو ته ورکول د کلو والا خلقو ته چې ته وله پی ورکوه مونږ به تا نه څه درکوو نیت به په دې کې دا و چې دا به وله پی ورکړي دا به راغټوي دا به سوچه عربي وایي ښار کې عربي میکس وي لکه څنګه زموږ پښتو میکس ته یو رنګې پښتو وایي بل رنګ یو د کلو والا خلک سوچه پښتو وایي ولې هغې د خپل عوام وي او ښار کې خو هر قسم خلک وي نو د مکې مکرمې دا ښار نو حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی بنو سعد علاقې نه څوک وله حلیمه وایي او څوک وله سعدیه وایي سعدیه چې ورته وایي د هغې ځای نوم سعد و بنو سعد خپل نوم یې حلیمه رضی الله تعالی عنها دی دا فرمایي وي مونږ لس زنانه د خپل کلي نه تیارې شو او چې مونږ وی لار به شو مکې مکرمې ته نو هلته به مونږ د هغو بچو ته پی ورکوو نو مونږ له به څه خوراک راکړي کلي خلک هسې غریبان نو وی زما څه چې کوم خر دا ډېر کمزوری و یو زومه او چې یو مې بچی دی عبدالله او چې مونږ را روان یو خاوند هم را سره دی او بل تاریخ کې لیکي لکه تاریخ ابن کثیر هغې کې فرمایي چې خاوند ورسره نه و خو زمونږ به هغه واقع بیان کړو چې خاوند ورسره و وی را روان شو وی دغه زنانه به زمونږ نه مخکې روانې وي ځکه د هغې سورلی هم تیزې وې څه لږ له خوراک یې و وی زما نه د بچي خوراک شته نه زما شته او نه د خر دپاره خوراک و او بنو سعد علاقې نه را روان و چې راورسېدو نو وی هلته کې دې زنانه خو موږ نه مخکې را رسېدلې وې وی هلته کې دې مالداران مالداره کورونو نه بچي ترلاسه کړي وی مونږ به دې له پی ورکوو نو هغې وله ډېرې پیسې به ورکولې نو چې مونږ راورسېدو ناوخت هم دی نو چې ومو کته یو ماشوم دی او چې تپوس مو وکړه چې دا یتیم دی وی شپه شوه وی شپه مو تېره کړه سهار شو وی ما خاوند ته وویله چې خاونده داسې به وکړو چې دا یتیم به خیر دی بوزه اوس تش هم نشو تلی اگر چې یتیم دی خو خیر دی د ماشوم به لږ وګورو که مو خوښ شو خو به وبیځو
څه لږ غوندې به څه راکوي هسې هم پلار یې نشته وایي چې خاوند راته وایي چې څنګه ستا خوښوي فرمایي وایي زه رالم وایي ما دغه ماشوم د مور په غېږه کې دی او سپینه کپړه یې پې د پاسه چولې ده خو چې ما څنګه کپړه د دې ماشوم د مخ مبارک نه لرې کړه او ده ما ته وکته او په خندا شو وایي چې بس هغې خندا زما نه زړه ویوړه وایي ما خپل خاوند ته ووایي چې والله دا ماشوم دې خندا زما نه زړه ویوړه بس کلور سم نه راکوي او دا ماشوم ماله په کور کې خاندي والله دا خندا به په ټوله دنیا ورنکړم حلیمه څه معنا الله رب العزت په دې دومره دنیا کې حلیمه ولې غوروله حلیمه نوم دی معنا برداره صبرناکه او نبی علیه الصلاة والسلام ته الله رضایي مور هم داسې ورکړه چې صبرناکه وه وجه څه ده وجه دا وه چې پیغمبر ته څوک په ماشوم کې په ترخه سترګه ونه ګوري که ایمان خطره به وي ځکه له الله برداره صبرناکه مور ورکړه حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي ما چې دا ماشوم وکته بس زما یې زړه ویوړه وی قسم په الله که داسې ماشوم ما په خپل کلي کې لیدلی عبدالمطلب ورته راوړاندې شو او ورته وایي ای حلیمې دا مه وایه والله ما ملکونه کتلي دي شام فلسطین دا مدینه مبارکه دا ټول ملکونه اکثر ما کتلي والله که داسې ماشوم ما په ملکونو کې کتلی حلیمې راوچت فرمایي څنګه چې لاس ته راوچت کړه او د سینې سره ولګېده فرمایي وی حلیمه په خپله فرمایي وی زما سینې د پیو نه راډکې شوې وی ما ویل والله قیمتي ماشوم دی او چې د ښي طرف ته یې وسکلې چې دویم طرف ته مې اچو خوله یې نه وړه ولې هلته عبدالله بل رضایي رور دی او نبی علیه السلام په ماشومتوب کې د خپل ورور حق نه دی خوړلی حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي ما چې کله را روانه وایي مور ما ته وایي آمنه رضی الله تعالی عنها چې حلیمې دا زما بچی بوزي ګورې دا ډېر قیمتي بچی دی او دا اشرفې دا پیسې والا حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي ما چې هغه پیسې وکتې نو زما د ذهن مطابق نه څومره زیاتې ماله راکړې وې وایي زما خو دا خیال و چې د ماشوم یتیم دی بس یو څو روپۍ به راکړي وایي والله د دومره ډېرې راکړې وې چې زما د ذهن نه بار خبره وه فرمایي سورلی باندې سواره شو او را روان شو وایي ما ته زنانه په لاره کې وایي چې حلیمې ته خو موږ نه وروسته پاتې وي موږ خو مزلونه کړي دي دا سورلی دې بدله کړه که څه دا خو مغه خر نه دی چې وختي پې ته راتلې پرون او راتلی نه شو او اوس زموږ نه مخکې روانی ورته فرمایي وې سورلي مغه د سشوار بدل دی تا ته څه پته ده په دې کې څوک ناست دی او فرمایي وې کور ته چې راورسېدم وې زما په کور کې چیلې وې او په دغه موده کې په نوسات کې قبیلې کې په دغه ټیم کې قاسالي وه وی والله چې ما کومه چیلې به کته د پیو نه به ډکه وه وی ما خپل خاوند ته ویل چې خاونده وګوره اگر ماشوم یتیم دی خو ډېر کمالي دی نو نبی علیه الصلاة والسلام بنو سعد کې بیا درې یا څلور کاله تېر کړي دي 2 کالو ټیم کې بیا راوستی و بیا یې ورته سوال کړی و چې یا امنا رضی الله تعالی عنها دا بچی ما ته راکړه یو کال دپاره به بیا وساتم نامنې رضی الله تعالی عنه بیا ورکړی و نو دغه ځای کې نبي علیه السلام ډېر ګرځېدلی دی الله پاک دې موږ او تاسو حجونو ته عمرو ته بوځي او دغه ځایونو ته مو بوځي چې ته دغه ځای وګورې ناشنا منظر دی او دغه
حلیمه رضی الله تعالی عنها ایمان خو نه راوړی په هغه ټیم کې کله چې مکه مکرمه نبی علیه السلام فتح کړه نو دغه حلیمه او دغه حارث خاوند دی حلیمه رضی الله تعالی عنها دا دواړه راغله نبی علیه السلام په ټکو پیژنده چې دا خو زما رضایي مور ده نبی علیه السلام خپل وجود مبارک څادر راواخیست د نبوت څادر په ځمکه یې واچو مور ته یې وفرمایل په دې د پاسه کښېنه او کلمه یې وویله او په دغه ټیم کې ایمان راوړه د مور په څومره قدر دا رضایي مور وه او یو یې خور وه شیما رضی الله تعالی عنها یو جهاد وشه ډېر زیات مال غنیمت صحابو ته لاس ته ورغی دا یو بوډۍ زنانه راغله صحابه ورته وایي وی ستاسو چې کوم مشر پیغمبر دی مشر نبی علیه السلام هغه له ماله ورولئ دا یې موږ په قیدیانو کې نیولې ده شیما رضی الله تعالی عنها او ورته ووایه ورته ووایه چې یو خور دی راغلی صحابه ورته فرمایي ځه د نبی علیه السلام خو د مور یو زوی دی خور یې د کومه نه راله ورته وایي عرض یې وکړه ای صحابو تاسو سره پرشئ ورته ووایه نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابه راغلو د الله پیغمبره یو بوډۍ راغلی وایي نبی علیه السلام خور راغلی ده نبی علیه السلام ورته فرمایي را پرېږدی چې راشي څنګه چې راغله نبی علیه السلام ورته فرمایي ته څنګه زما خور یې هغه بوډۍ ورته وایي چې د الله پیغمبره زه د حلیمې رضی الله تعالی عنها لور یم او ستا رضایي خور یم نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي نشاني وله وښودې دغه نشاني دغه نبی علیه الصلاة والسلام ته یادې وې نبی علیه السلام فورا خپل څادر د خپلې اوږې مبارکې نه کوز کړه په ځمکه یې واچو او ورته فرمایي ای خورې دې څادر د پاسه کښېنه د دې نبوت د څادر د پاسه کښېنه هغې هم کلمه وویله ایمان یې راوړه مسلمانه د خور سره به داسې سلوک کې مسلمانه ته پیمان یو ته میراث ورکې خپلې خور ته خو ما ته څومره بد ګورو سکه خور د یو پلار او د یو مور خور هغې له ته میراث ورکې نبی علیه السلام د پردۍ چې رضایي خور یې ده څومره قدر چې خپل نبوت څادر یې وله په ځمکه واچو ته وله خپله حصه نه ورکې خپلې سکه خور ته افسوس مسلمانه ډېر لرې پراته یو ډېر لرې دا خو پرېږده یو کس لګیا دی دا موضوع مې دې ځای پورې ختمه شوه دغه وه آینده جمعه به انشاءالله بیا به بله موضوع وایو نبی علیه الصلاة والسلام دې دنیا ته چې راغلی و د څه کار یې کړی و دعوت کا چا ته خلک رابلل الله ته د نبی علیه السلام ټوله زندګي په دې کې تېره شوې صرف چغه به یې واله خلکو ته چې ووایې لا اله الا الله بس راشئ کامیابي ده محمد رسول الله ما مومنئ زه د الله پیغمبر یم کامیابي ده هسې بله ورځ یو عالم تلی دی دا خبره دې دپاره کوم چې زما د اواز زنانه مه اوري دا بیماري په دې زنانو کې ډېره ده دا پیر بابا دی دا پلانکی زیارت دی دا زیارت دی والله که زیارت هېڅ کولی شي ښه سړی به تېر شوی نیک سړی به وي خو دا یاد وساته هغه ما او تا دپاره څه نشي کولی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم به یې سپاره اوچته که نو هغه عالم بیان کوي بونیر کې هغه بابا چې دی زیارت عالم وایي والله دا سړی هېڅ نشي کولی دا بابا هېڅ نشي کولی مونږ او تاسو به صرف د الله نه غواړو اگر دا به د الله نیک بندی دا خبره چې وکړه چې الله نه به غواړو دغه خلقو دغه بابا د دې دپاره ټاکلی و چې چا واده نه کېږي و دلته راشي بیا د واده کېږي د چا چې اولاد نه کېږي دلته ترې راشي بیا به د اولاد کېږي نو یو بابا پکې دی پټکی م والی
رامنډه کړه ته وایي چپ شه داسې مه وایه چې دا بابا څه نشي کولی ما یو اوس هم خلک شرک کوي سوچ کوه الله مو دې معاف تاسو مونږ او تاسو داسې د سن پیر ته ځو یعنې په دې اوبو چې د ماشوم ولامبو دانې هم ختمې شي خارښ هم ختم شي ګرمکې هم ختمې شي وایي دې کې بابا توکاڼې توی کړي خدای دې دې اوبو بیخ وباسي دا توکاڼې ختمېږي او که نه ختمېږي وایي مسلمانه والله دا ټول شرک دی والله چې دا شرک دی او مشرک سړی الله نه بخي مشرک سړی الله نه بخي دغه بابا هیڅ نشي کولی دغه اوبو په ځای ډاکټر ته بوځه د دانو د خارښ دوايي به ورکړي ټیک ټاک بشي الله پاک دې موږ او تاسو د دې شرک نه او دې نه بچ کړي او د نبي علیه الصلاة والسلام په بار ربیع الاول پیدا شوی دی اگر تاریخ کې اختلاف شته خو موږ بار ربیع اول یاد او نبی علیه السلام پیدا شوی په دې کې بعضې خلک څوک څه پخوي څوک څه پخوي کورونو کې دا خوشحالي پکار ده خو د شریعت د لاندې دا نه چې سبا زه غواړم چې دا هدیره د زنانو نه د ملا د باغ نه مخکې ډکوي دا شریعت کې نشته زنانه به قبرستان ته ځي نه حرام دي نه به ځي زنانه به ولاړې قبر ته دعا به کوي ته وایې که کور کې ستا دعا نه رسي دعا وکړي الحمدلله